بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. په دا صورت کې الله سبحانه وتعالى په ډیرو کلمات سره انسان ته توحید درس ورکوي. مطلب سوره بني اسرائیل سوره کاف موږ دې په منځ کې څه دي گهرا رب څه دي تعلق دي. لکه داغه آغاز سوی په سبحان الذي اسرا بعبده سره. داغه رنګ د سوره کهف آغاز سوی په الحمد لله الذي انزل على عبده سره. داغه رنګ دلته توري راځي ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. چې وای ثواب دا ذکر کوم داغه سمخ ته سوای ان شاء الله څه کو هغه وای. داغه رنګ مختوم راځي ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني په دا صورت کې دا الفاظ الحمد لله سبحان الله ان شاء الله ما شاء الله دا کلمات باندې الله سبحانه وتعالى او مؤمن مسلمان ته د توحید غټ سور کې درس نور کې توحید درس څنګه درکې چې ته یو شایسته شی ووینې چې هغه ته متاثر کې ته سبحان الله وایې چې دا خوبي دا کمال په دا شي کې چا یې الله سبحانه وتعالى ذات یې شي یا ستاسو درد تکلیف لري چې تاسو وایې الحمدلله وایې چې په دې کې زما ذاتي کمال نشته چې تکلیف زما څه لري دا د الله څه ده مهرباني ده حمد و ثنا چې الله ثابت ده الله سبحانه وتعالى رسول ثابت ده. یا ته کور ته ورغلې د خوشحالۍ د سکون ماحول ته میسر است څه وایې ماشاء الله وایې چې په دې کې زما ذاتي څه نشته کمال نشته. یا د سبا ستا یو اراده یې سپانکۍ کار به څه کوم هغه به کوم نو بیا پر اسباب ستا یقین نه وي ستا یقین پر څه باندې الله پر ذات باندې چې که الله وغوښتل دا کار به څه کېږي هغه به کېږي. یعنې په دا صورت کې ځای پر ځای باندې الله سبحانه وتعالی انسان ته په دا کلمات سره د ښایستو کلمات سره توحید څه ورکوي هغه درس ورکوي. نو دا آیت شان نزول مفسرین دا بیان کړي دي چې دواړو صورتو شان نزول موږ دغه ویلي وو چې مشرکین مکه به رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه به درې سوالونه کول چې روح څه ده اصحاب کهف واقعات څه ده او دریم شی ذوالقرنین هغه څوک. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې انشاءالله که خدای کول انشاءالله نو ویل چې سبا به دې شان زه څه درکوم اطلاع درکوم. الله سبحانه وتعالی دا آیت څه کوي نازله کوي او اتفاق دا اوس چې انقطاع وحي وسوله 15 شپې الله سبحانه وتعالی وحي نه راواستول 15 شپې بعد الله سبحانه وتعالی دا سورتونه څه نازل کړي چې په هغې کې د درو سوالو جوابونه څه هغه موجود وو. دلته الله سبحانه وتعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ولا تقولن لشیء اني فاعل ذلك غدا چې ته مه وایه د یو شي متعلق اني فاعل ذلك غدا چې دا کار به سبا څه کوم الا ان یشاء الله مګر دا قسم مخکې څه وایه ان شاء الله که د رب څه راضي وه. واذکر ربک ته یاد وساته خپل رب اذا نسیت کله ستا یو شی څه ویر سي وقل ته وایه عسى ان يهديني ربي نږدې ده چې زما رب ما ته څه وکړي هدایت وکړي لاقرب من هذا رشدا نږدې شي تر دې د نیکۍ د رشد او د هدایت. صحیح په دې کې الله سبحانه وتعالی په ابتداء اسلام کې دوی غټې فرقې هغه تېرې سوي دي چې هغه یوه معتزله ورته ویل کېږي دویم ته څه ورته ویل کېږي جبریه څه کېږي ورته ویل کېږي. مطلب د معتزله عقیده او سوچ فکر دا و چې انسان د خپل افعال خپله څه دی موجود هم دی څه هم دی خالق هم دی. د هغه رنګه د جبریه بیا عقیده دا وله چې انسان هغه څه دی مجبور محض دی د دې د اختیار او د تقدیر په باب کې دې څه پیدا سو اختلاف پیدا سو. مطلب معتزله موقف دا و چې انسان څه دی هغه د خپل افعال خالق هم دی د خپل افعال څه هم دی موجود هم دی د مکمل څه دی با اختیار دی. مقابله کې د جبریه تصور څه چې انسان څه دی مجبور محض دی پر خپل افعال باندې څه لري اختیار نه لري. او د دې په منځ کې چې کوم عقیده درلود هغه د اهل سنت والجماعت ولا چې انسان الامر بین الامرین چې انسان د خپل افعال سم دی اختیار هم د تسسته لیکن نتیجه په اعتبار سره
هغه د هر فعل د هر عمل دا برته موقوف دی پر چی باندې الله سبحانه وتعالی پر منشأ باندې الله سبحانه وتعالی پر مرضی باندې یعنی انسان د اختیار الله سبحانه وتعالی کړی دی لیکن د اختیار سبب د اختیار ویم چې لیکن په سبب کې برته تاثیر اچول ولا ذات هغه د شا دی الله سبحانه وتعالی څه دی هغه ذات دی په زمانه کې دغه د معتزله د افکارو په دنیا کې د تصورات او نظریات په دنیا کې موږ لاړ د افکار مکیږي نه برته په مختلف شکلو کې څه کیږي راژوندي کیږي معتزله د هغې زمانې افریقا تېر شوې لیکن موجوده زمانه کې هم څه شته معتزله په یو نه بل شکل کې څه لري هغه وجود څه کوي هغه لري مثلا هغه خلک چې هغه د مذهب حکم د ساينس یا د فلسفې په ترازو کې څه کوي تلي د ساينس او فلسفې چې کوم پیمانه دغه مطابق راتلی بیا دی مذهبي حکم شرعي حکم څه کوي تسلیمي په هغه کې څه کوي تعویل کوي دا کوم خلک دي هغه معتزله دي د زمانې دغه رنګه داسې خلک هم شته چې هغه هره معامله پر توکل باندې څه کوي هغه پرېږدي انسان څه بولي مجبوري محض څه کوي هغه بولي انسان الله سبحانه وتعالی اختیار عمر کړی دی مسلمان مو څه اختیاري سبب هم اختیاري دعا به هم څه کوي الله سبحانه وتعالی څه غواړي الله پر ذات به څه هم کوي توکل به هم کوي لیکن د د جدوجهد د کاوش د سعی هغه موقوف د برچ باندې د الله سبحانه وتعالی پر منشأ او برچ باندې پر مرزي باندې د اهل سنت والجماعت څخه هغه عقیده او نظریه ده نو وقل عسى ان يهديني ربي او تواشي نزدې ده چې زما رب ما ته هدایت وکړي یا اقرب من هذا رشدا تر دې نور هم نزدې د نیکۍ یا د هدایت یو عمل ته ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 اصحاب کهف واقع روانو اصحاب کهف واقع کې شدید څو وخت تیر کی بعض خلک وایي 300 کاله بعض خلک سوای 300 نه کاله نو ولبثوا في كهفهم 300 سنين چې 300 کال دي تیر کړی دي وازدادوا 9 یا څه خلک وایي زیاتوب نه کاله دي څه کړی دي تیر کړی دي نو د دې اختلاف وجه مفسرین د ذکر کړی دي چې یو شمسي چې موږ څه ورته وایي سولر کال ورته وایي دویم قمري چې هغه ته موږ څه وایي لونر کال څه کو ورته وایي د دې د اختلاف سبب چې 900 یا 300 یا 300 نه کاله قمري کال چې هغه څه شمسي کال کم وي شمسي کال چې هغه تر قمري کال څه هغه زیات په یو حساب 300 کال جوړیږي او بل حساب باندې 300 نه کال څه کیږي جوړیږي نو بل خبره ده چې موږ ویل هر هغه شی ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا رب د دې په عمر باندې خبر دي څومره دي سکی تیر کی ما يعلمهم الا قليل دې ته علم نسته مگر ډېر کم علم ورتسته فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا هر هغه شی چې هغه د دین د اصول د دین د قواعد یا د دین احکام پر هغه باندې نه موقوف نه هغه کې ډېر جګړه څخه شریعت څه کوي هغه منکي راګرځي دي صحیح په تیر آیتو کې دا موږ ویلو دلته بیا قلت ورته الله اعلم بما لبثوا الله ډېر زیات خبر دی څو وخت اگزیکټ دي چې تیر کی په غاړه کې تیر کی له غیب السماوات والارض د غیب علم چا لره دی الله سبحانه وتعالى لره دی ابصر به واسمع هغه ډېر عجب لیدونکي دي واسمع او ډېر عجب صبر اوریدونکي دي غیب علم چا لره دی الله لره دی الله بهتره څه دی خبر دی ما له من دونه من ولي نسته دی لره د الله سبحانه وتعالى ما سوا یو مددگار ولا يشرك في حكمه احدا او دا غرنګ الله سبحانه وتعالى په حکم کې څوک نسته شریک نسته ان الحكم الا لله حکم چا لره حاکمیت چا لره ثابت دی الله سبحانه وتعالى ثابت دی الله سبحانه وتعالى سره په خپل حاکمیت کې په خپل خالقیت کې علم الغیب کې څوک نصر سره شریک نصر سره دلته الله سبحانه وتعالى توحید حاکمیت په حکم کې د الله سبحانه وتعالى سره څوک نسته شریک نسته هغه څه دی یکتا دی چې هغه یکتا واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك تلاوت وکړه ما اوحي اليك چې د کوم شي څه کېږي
وحي کیږي من کتاب ربک دا کتاب چې تاسو وحي کیږي د رب جانب څخه داسې کتاب لا مبدل لکلمات چې دا کلمات کې څه نسته تبدیلی هغه نسته ولن تجد من دونه ملتحدا او نه ته پیدا کوي چې د الله سبحانه وتعالى د ذات څخه ما سوا د حفاظت لپاره څه یو بل ټکانه صحیح واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. د دې آیت شان نزول دا دی چې مشرکین مکه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کېدو راتلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فقراء مساکین صحابه رضوان الله علیهم مجمعین سو هغه سره ناس دا کپڑے به سوي زړې وي کپڑے به سوي بوسیده وي لکه څوک سلمان فارسی رضی الله عنه صہیب رومی رضی الله عنه عمار ابن یاسر رضی الله عنه عبد الله ابن مکتوم رضی الله عنه او مشرکین روسای مکه چې براتلو هغه څوک لکه ولید ابن مغیره نور براتلو داغه اعتراض درلودي روسای قریش څخه سړي راځي چې موږ تعالی نه راځو یا ستا خبر موږ سکو نه منو هغه وجه د سیاست درنګ فقرا مساکین سي هغه ناست ته موږ ته جلاس راک وخت راک یا چې موږ راستو دې څه کو ولاړو موږ سره کو مو کړه کو الله سبحانه وتعالى د آیت څخه نازل کی واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي تصبر وك مع الذين يدعون ربهم دا خلق سره د رب عبادت کی رب یاد ساتي بالغداة والعشي د سار په وخت کې او شپې په وخت کې د دې یو مطمئن نظر یو لالچ نسته یریدون وجهه الله سبحانه وتعالى رضا دې څه ده هغه مقصد ده ولا تعضوا عيناك عنهم تمخ ماړه ودري څخه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا تريد زينة الحياة الدنيا تيرا دلري الدنيا د زينت ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أو تيتعد مكو دا خلق من أغفلنا قلبه عن ذكرنا شا غافل کړی دی خپل زړه د چا څخه زموږ د ذکر څخه واتبع هواه او اتباع کړی د خپل چش خواهشات وکانه امره فرطا هغه په خپل کار کې څه کړی دی د حادث څه کړی دی تجاوز یې کړی دی یعنی تصبر وکړه د هغه مؤمنین صحابه سره چې د هغو شپه ورځ رب څخه یاد ساتي او د الله رضا جوړي دغه څه د مقصد ده ته مخ ماړه وه د دې څخه چې خلک په تا باندې الزام ولګوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله من ذلک هغه هم اراده لري د دنیا د زیب و زینت دنیا د مالو منال دغه رنګ ولا تطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا دا خلک اتباع مکو اطاعت مکو چا چې زړه غافله کړی دي زموږ د ذکر څخه او خواهشات نفس ولر باندې څه سوي دي هغه تللی دي او دی په خپل امر کې څه کوي هغه تجاوز کوي صحیح په دې کې د مشایخ صوفیا د پاره او دغه رنګه دغه د پاره یو درس پروت کوم درس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی پاک څه کړی ورکړی دي چې په مریدانو کې یا په دې په حلقه احباب کې داسې خلک دي چې هغه سي ظاهري مال و منال دغه سي زیات ظاهري زیب زینت هغه سي زیات ظاهري وسایل او اسباب دې سره سي هغه زیات او داسې مریدان کې دي چې هغه سي فقر و فاقه دغه سره تیر سي ظاهري اسباب دنیایي وسایل دې سره سي هغه دی ورسره د پکار دی که استاد دی که شیخي دغه توجه چاته واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي د خپل نفس برقرار راستي دا خلکو سره چې دا غوښ په ورځ د الله سبحانه وتعالى راغواړي او د الله سبحانه وتعالى رضا او منشا دي سي مقصد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم کې دې مخ ماړو صحیح وقل هذا مشركين مكة تويروا سا مكة الحق من ربكم الحق سيد رب جانب سخدي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
د چا خوښ هغه د ایمان باندې راوړي او من شاء فلیکفر چې نه خوښ هغه دې څه وکړي انکار دې وکړي ان اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها که چا انکار وکړي الله سبحانه وتعالی وایي چې ما تیار کړی دی د ظالمانو لپاره یو اور احاط بهم سرادقها قنات هغه دیوال ته ویل کېږي قنات ته ویل کېږي هغه چت ته ویل کېږي الله سبحانه وتعالی وایي د جهنم اور د قنات په شکل کې د دیوالو چت رنګه به په دې باندې څه سي راوګرځېږي که دې څه وکړي د حق انکار وکړي او چې بیا د جهنم په اور کې دې څه سي الله سبحانه وتعالی په راوګرځوي پر دې به تنده راسي وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل که دې چیرې اوبه څکي طلب کې الله سبحانه وتعالی به اوبه ورکړي کالمهل کالمهل ورته ویل کېږي لکه په اردو کې تلچټ تورې ورته ویل کېږي لکه تیل هغه پای اخر نه وي چې هغه داسې ګاډه هغه رنګه موږ په پیپ سره دې څه کوی تعبیر کوی نو که دوی اوبه غواړي الله سبحانه وتعالی به هغه پایناک تیل چې هغه ګاډه وي هغه د پیپ په شکل کې یغاثوا بماء کالمهل په داسې اوبو بر دوی ته ورکول شي هغه به داسې لکه پیپ یشوي الوجوه چې دوی د هغه غړپ کول وغواړي په هغه سره به د دوی ګرده مخ څه شي وسوځل شي الله پاک وایي بئس الشراب دا ډېر بد څه دی اوبه څښل دي وساءت مرتفقه او ډېر بد د آرام څه دی هغه ځای دی صحیح حق د رب د جانب څخه دی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر څوک چې ایمان راوړي هغه د ایمان باندې راوړي څوک چې انکار کوي هغه د څه وکړي انکار وکړي چې انکار یې وکړي هغه په جهنم کې او د جهنم قناتونه به دې څه کړي جهنم د قناتونه به د اور په شکل کې دې څه کړي احاطه کړي او د اوبو تنده به الله سبحانه وتعالی په هغه پیپ باندې څه کړي پرې کړي چې هغه به دې مخ هم څه کړي وسوځي او که چیرې فمن شاء فلیؤمن چا ایمان څه کړي قبول کړي حق یې څه کړي قبول کړي نو هغه دپاره الله پاک اجر دی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات هغه خلک چې هغه څه راوړي ایمان راوړي او عمل صالح یې کوي انا لا نضيع اجر من احسن عملا الله پاک موږ نه ضایع کوو اجر هغه چا من احسن عملا چې څه وکړي نیک عمل وکړي هغه دپاره اجر احسن څه دی اولئک لهم جنات عدن د دې دپاره د همیشه څه دي باغات دي تجري من تحته انهار تر هغو باغات لاندې به څه بهیږي نهرونه به بهیږي صحیح يحلون فيها من أساور من ذهب دنیا دار العمل آخرت څه ده دار الجزاء ده جنت څه دی هغه دار الجزاء ده په دنیا کې ډېر شیان زموږ دپاره شرعي طور څه دي ممنوع دي زموږ دپاره څه دي حرام دي دغه شیان په جنت کې په دار الجزاء کې الله سبحانه وتعالی د مسلمان لپاره څه کوي حلالوي هغه څخه د سونې څه دی استعمال دی سونه انسان مسلمان څه کوي نارینه یې نشي استعمالولی هغه رنګه ریشم هغه مسلمان دغه څه نشي کولی په دار العمل کې په دنیا کې دغه استعمال نشي کولی په آخرت کې به مسلمان د ریشم استعمال به هم کوي مسلمان به د سونې استعمال به هم کوي صحیح لکه په دنیا کې د فیشن ټرینډز دي هغه څه کېږي بدلیږي دارنګه په آخرت کې په دنیا کې مسلمان څه نه استعمالوي سونې بنګړي څه کوي نه په لاس کې انسان لپاره د مرد لپاره د څه نه فیشن نه په آخرت کې به ریشم سونا دا به څه دا به زیب و زینت څه ذریعه په جنت کې یحلون فیها من اساور من ذهب الله سبحانه وتعالی د بنګړي راغونډي د سونې په دنیا کې سونې ګوتمي اغوستل څه ده حرام الله د سونې بنګړي ته الله سبحانه وتعالی څه کوي راغونډي ويلبسون ثيابا خضرا او زرغون لباس الله سبحانه وتعالی راغونډي من سندس د باریک ریشم څخه جوړ وسبرقین او د سخت ریشم څخه جوړ متکئین فيها على الارائك دې به څه کوي هغه مسندو باندې به دې څه لګولي ټیک په لګولي آرام بکی نعم الثواب څومره ښایسته بدله ده وحسنت مرتفقه او د آرام لپاره څومره ښایسته څه ده ټکانه ده الله سبحانه وتعالی دې موږ ته ګرده د اهل جنت څه جوړ کړي هغه مستحق جوړ کړي او نیکي توفیق ترې نصیب کړي